آنلاین ډومیسایل ما خپل بچی لا په 19 اگست باندې داخله کړې ده او نن 28 اگست دی او زما د بچی ډومیسایل لا نه دی راغلی. دا څنګه اسانتیا ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد اسرا سلامونه وړاندې کوم تاسو ته قطرمنو کتونکو. نن مونږه د آنلاین ډومیسایل په حواله باندې د آنلاین ډومیسایل په حواله باندې زه موجود یم چک درې عدالت کې. دلته ګورو چې یاره د آنلاین ډومیسایل څه پوزیشن دی. آنلاین ډومیسایل له خلکو ټوله شین کو وسله وایي چې یاره سټامپ پیپر به هم آنلاین میلاویږي. دا ټولې تجربې او نخرې چې کوم دی په قام باندې په خیبر پښتونخوا کې ویلې کېږي. د آنلاین ډومیسایل وروره آنلاین به اول اپلای کې بیا به چې کوم دی بایومیټریک ته په بازارونو کې په هغه سنټرو کې ناستې چې کله د نمبر راځي غنټو باندې انتظاري بیا په بایومیټریک کې. نو د دې ملک دا سیستم چې کوم دی چې کوم د نیټ سیستم دی په دغه شان سیستم کې بیا بایومیټریک ته او آنلاین داخلي کول او بیا 10-12 ورځو کې چې کوم ډومیسایل نه راځي. دغه حواله باندې چې کوم دی نو دغه ځای کې خلک په دغه علاقه کې چې کوم دی نو د تکلیف سره مخ دی او دومره زیاتې مسلې دي خلکو ته چې حیران بشي. او اوس لا پکې صوبایي حکومت دا فیصله کړې ده چې یاره آنلاین به چې کوم دی نو سټامپ پیپر هم میلاویږي. نو د آنلاین ډومیسایل دا فیصله بیا آنلاین سټامپ پیپر دا په خیبر پښتونخوا کې دا تجربې چې کوم دی نو دا ولې کېږي. په پنجاب، سند، بلوچستان یا نور ځایو کې موږ داسې ونه اورېدو. دلته تاسو وګورئ چې دا خلک څومره د تکلیف سره مخ دی. ډومیسایل ډېره غټه ستړې جوړه کړې ده. هلته اپلای وکړو، دلته ویریفیکیشن دی او بیا وړل دی او راوړل دی او 4-5 خلک بس ایزي راځي. نور دلته کار ټیک دی دفتر نه خیر نه دلته خو ټیک دی لکه خدای جزام ته خو چې راشي لکه مسله د دې ځای کې تر رسېدل نه مخکې چې کومې غویمې دي خو ډایرکټ په کار ده چې صوبایي حکومت ویلی وایي چې هلکه زموږ دا غونډګر دی دا ټیکس د 1000 په ځای باندې 2000 راجمع کړئ. خو لکه دا کار اسان که زوړ طریقه ټیک په فارم خلکو راواغېستو تصدیق وکړو شی جمع شو. ته څه وایې؟ زه دا وایم چې په نورو ډسټرکټو کې دا نشته دی چې ته عدالت ته لاړ شې هلته کې چې 2 ګواهان بوځه او تصدیق کوه. دا قضیې په نورو ډسټرکټو کې نشته. زموږ ډسټرکټ کې دی چې دا کار لږ اسان کړي. ته سیز اپلوډ کا، فارم بی اپلوډ کا، مور پلار شناختی کارډ اپلوډ کا، پکچر اپلوډ کا، بس خبره ختمه. کور کې ډومیسایل به راځي دا چیز لږ اسان شي. ما هم ځان خپل بچي له ډومیسایل جوړو د اول د ډي ام سي او د فارم بي په عمر کې فرق او بیا ول چې کوم دی نو دغه جوړ کړه برث سرټیفیکیټ او دغه چې بیا نادر ترج دغه نخري کړي ولې ټیک ټاک لکه اوریجنل پیس می جمع کړو او سبا پسې راشه. نو په کاته چې ما اوریجنل 500 روپیا ارجنټ پیس جمع کو په کاته چې هغه پیسې ماته په ټیم باندې لکه راغلی وي. نو نادر والا ځان نه خریدي دغه نه پس وروره دا څه شي دغه بلو دا ویریفیکیشن چې کومه ده بایومیټریک لازم نه لانجه د دنیا هر ځای کې پیسې د زنانه مونږ ولې دي چې هغه د خپل بچو د پاره چې کنه ذلیل کېږي په دغه بایومیټریک سنټرو کې په بازارونو کې. نو په کار د چې هغه زړه طریقه به حل شي. ډایرکټ د صوبایي حکومت وایي چې باید مونږ ته 2 را لېږي خیر دی. خو لکه مطلب دا دی چې خلکو ته مسله هغه پخوانی شي او د ډومیسایل لکه څه چې کنه دا اسانه شي. یو بل سجیشن په کام راغی دا مطلب دا چې ښه طریقه ده چې باید دومره تکلیف نه خلک د بچ کولو لپاره پکار ده چې نادره چې کوم دی بس هغې یو ډومیسایل چې کله چا پارمبې کړې ده د چا مور و پلار شته د هغې ویریفیکیشن شته بس هغې د ایشو کې لکه ډومیسایل او دلته د راوړي او لکه مته چې ایس په دستخط کوي بس خبره ختمه ده. دا دومره تکلیف او دا ستړي چې ما ولیده ما خپل بچي له ډومیسایل جوړ کړو لکه خدای شته واحد ډېر ګران کار دی. اول هغه ریکارډ ټیک کول بیا هغه ټیک کول بیا بایومیټریک دی او پلانې دی او ډینګې دی. سهار نه زه بایومیټریک ته ناست یم په بازار کې چا چې ماله داخله کړې ده او په 3 بجې راته وویې راشوې ستا دغه راغی بایومیټریک وکړه. لکه زه لکه بونیر ته روان وم لکه مطلب دا چې زه د هغې نه پاتې شوم د بایومیټریک دپاره. دا څومره ضلالت دی څومره زرانه عاجزانې ناستې دي په بازارونو کې. نو په کار ده چې دا طریقه لږ اسانه شي. یار ګنډاپور صاحب لږه ګزاره کوه د رقام سره.